په 8 تاریخ باندې به تاسو د ووټ په ذریعه د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبرانو انتخاب کوئ. په هغې سلسلې کې نن موږ دلته کې راغلي وو، مختلف کلو کې لږ لږ ساعت حاضري وکړه او بنیادي مقصد هم دا و چې موږ حاضري وکړو او زموږ ملګري به بیا دا خبره به مخکې خلکو ته رسوي به چې هغوی راغلي وو، حاضري یې کړې ده. میرزا ډېر یونین کونسل چې دی دا زه داسې ګڼم چې دا زموږ لکه خپل کور دی او ستاسو سره لګېدلې زموږ شیرپو دی، نو یو بل سره زموږ تعلق هم دی، رشتې دي، غم خاجیده او د یو هغه ورورولي ته او په دغې حوالې سره زه د میرزا ډېر یونین کونسل او بیا خاص کر د جورې د بیارګړی د میولو ټول طلانې ټولو زه ډېر زیات مشکور یم چې همیشه تاسو په موږ باندې اعتماد کړی دی. دې ځله زما به دا درخواست وي چې راپاسئ او خپل اتفاق قایم کړئ او دا ووټ قومي وطن پارټۍ ته ورکړئ چې مشترکه طور باندې د دې علاقې خدمت وکړو، د دې علاقې مسایل حل کړو. قومي وطن پارټي زنده‌باد، قومي وطن پارټي زنده‌باد، سکندر خان شیرپو زنده‌باد، سکندر خان شیرپو جناب عبدالله محمد خان شیرپو زنده‌باد. د 2018 کې الیکشن کې چې څه وشو تاسو ولیدل چې نور کسان د قومي اسمبلی کې مو صوبایي اسمبلی ته ورسولی شو. هغې خلکو که تاسو وګورئ نو میرزا ډېر یونین کونسل هغه شان ته توجه ورنه کړه څنګه چې پکار وه چې توجه یې ورکړې وي. وګورئ نو که ایم این ای او که ام پی او زما خیال دی داسې به چې ته غم خاده کې هم نه ښکاره شوي. ترقیاتي منصوبه خو تاسو وګورئ سلویه داسې دلته کې ونړله. زمونږ د وختو بعضې سکیمونه چې دي څه یو څو سرته ورسول باقي چې دی همغه شانته دې پاتې شو. عزتمندو زما خیال هغه فرق هم خلکو ته واضح شوی دی. دا په زوره به څوک بوځي په یو کرسۍ به یې کښېني خو دا کار کول دا خدمت کول چې دی که نه دا د هر چا د وس کار نه دی. د عزتمندو زما په دا تاسو ته درخواست وي چې وګرځئ دا عرض دوه دي دی کې کور په کور کوڅه په کوڅه یو ځل بیا ورشئ خلکو له او په دې خبرې پوه کړئ چې دا ووټ چې موږ د ډیوې په حق کې استعمال کړو دا داسې شو چې موږ د خپل د علاقې د ترقۍ لپاره استعمال کړو، داسې شو چې موږ د خپل پسماندګۍ لپاره استعمال کړو، داسې شو چې موږ د خپل ځوانانو له د روزګار لپاره دا ووټ استعمال کړو. دې طرف ته خلکو توجه وګرځوئ او انشاءالله زما دا تمه ده چې د میرزا ډېر یونین کونسل خلک ډېر پښتانه خلک دي، د دې ځي خلک ډېر غیرتي خلک دي. دوی ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو هغه خدمات یاد دي او انشاءالله دوی به راپاسي به او دوی به خپل کردار به ادا کوي.